आवाज کې چغي وي بخبل باندې چې زما یو خالق دی، زما یو مالک دی، زما پیدا کول کې هم شته او زه د چا په کنټرول کې یم. او هغه یو شاعر وایي دا څنګه به وقوف خلق دی وایي چې کله د اوخ بچي ویني نو البعرة تدل على البعير. وکله چې د اوخ بچي ویني نو په دې خبره باندې د ذهن خلاص شي چې دلته چې د اوخ تیر شوی نو څنګه د ازمکه او د اسمانونو تا ته دلالت نه درګي، د کائنات د ذره د تخلیقات تا ته دلالت نه درګي چې د دې پیدا کوونکی ذات یو الله دی. د دې وجه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي یو کس دی هغه بل انسان نه دی لیدلی، یو انسان داسې دی د نور انسانان نه دی لیدلی. دا په دې کائنات کې د چرته عالم سره ملاقات نه دی شوی، په نوم انسان سره ملاقات نه دی شوی، د نور هیڅ نه دی لیدلی، صرف په ځنګل کې اوسېږي، په کائنات کې اوسېږي. کدا سړی مړ شو نو د دنه به د عباداتو تپوس نه کېږي، لیکن د توحید د عقیدې تپوس به ضرور کېږي چې تا الله پیژاندو که نه دی پیژاندو. د انسان له الله د دماغ داسې ورکړي چې دله پکار دادا چې دې خپل رب وپېژني، د عقل تقاضا دادا چې دې خپل رب وپېژني. د دې وجې نه په کائنات کې د ټولو نه بېوقوفه انسان دا مشرک چې کوم سړی د الله سره شریک کوي دا انتهایی بېوقوف وي، او هر کافر دا بېوقوف